محترمو نن چې کومه زمونږ وظیفه ده نو دا وظیفه ده په رزق کې د اضافې لپاره په تنها کې د اضافې لپاره زمونږ تنها به څنګه سیوا کیږي دغه رنګې د دیاړۍ او مزدورۍ د سیوا کېدو لپاره د مال او دولت د سیوا کېدو لپاره آمدنۍ د سیوا کېدو لپاره دغه رنګې د زړه چې څونه خواهشات دي د هغې د پوره کېدو لپاره دومره پاورفل وظیفه ده تاسو د هر مانځنه بعد دا وظیفه کوئ انشاءالله العزیز انشاءالله الله پاک به زمونږ آمدنی دا به اعلی کی الله پاک به زمونږ خواهشات پوره کی او دغه رنګې الله پاک به زمونږ استاسو تنهاګانی دا به دومره کی چې بس ما او تا په کې خوشاله یو یاد ساتئ محترمو دا وظیفه د ثواب په نیت مخکې ملګرو سره شیر کړئ کېدای شي ستاسو د یو شیر د وجې د چا ژوند هشي دا به زما او ستا لپاره ډېره زیاته لویه او ډېره زیاته بهترینه فایده وي بسم الله الرحمن الرحیم نن چې کومه زموږ وظیفه ده نو دا وظیفه ډېره زیاته بهترینه او اعلی ده یاد ساتئ محترمو دا وظیفه چې څوک ولیکي او ځان سره په کاغذ باندې بټوه کې کیږدي په بټوه کې محترم پیسې کمیږي نه څومره چې د انسان خواهشات دي د دې خواهشاتو اډو سلیمټ نه معلوم د ټول خواهشات بل الله پاک په هر طریقې سره پوره کړي یاد ساتئ محترمو چې څوک د رزق لپاره وظیفه کې الله پاک ول بهترین رزق ورکړي کوسو کې وظیفه کې د تنها کې د زیادت لپاره د سیوا کېدو لپاره الله پاک بوله تنها محترمو دا سیوا کی دغه رنګې د آمدنۍ لپاره دغه رنګې محترمو د دیاړۍ او د مزدورۍ لپاره ډېر زمګرونه داسې چې هغوی پریشان دي یاره موږ ته مزدوري نه میلاویږي او کله چې مزدوري میلاو شي بیا وایي چې یاره مزدوري دا هو کمه په دې باندې کار نه کېږي نو دا وظیفه شروع کړئ انشاءالله العزیز خپل کاروبار کوئ خپل روزګار کوئ الله پاک به ستاسو کاروبار کې روزګار کې داسې اضافه وکړي داسې چې تاسو به حیرانه شئ دومره ناشنا وظیفه محترمو په دې وظیفې باندې په زرګونو خلکو محترم دا تجربه کړې ده هغوی په دې نتیجه باندې ورسېدل چې او دا کومه وظیفه ده بسم الله الرحمن الرحیم دا محترمو څوک وایي د هر مانځنه بعد سل پیرې نو په دې کې بسم الله الرحمن الرحیم د الله پاک یو نوم پکې الله شو دویم نوم پکې رحمان شو دریم نوم پکې رحیم شو نو په دې کې فائدہ محترم دا وی چې رحمان او الله په دنیا کې موږ تاسو را رزق راکړي بے سیاره بے انتها ورکړي مال او دولت برکې بے انتها خواهشات زموږ پوره کې بے انتها دغه رنګ محترم پر سکون زندگی براولي رحمان د لپس تقاضا دارا رب تعالی په دنیا کې رزق درکما ډیر زیات تاسو نه کافران دي نو د ټول کافرانو الله پاک رزق ورکړي فرمایي علماء کرام چې دا د رحمان د نوم برکت دی چې الله پاک ټول کافرانو رزق ورکړي رحمان نوم الله پاک د عام مهربان دی په دنیا کې مسلمانانو باندې مهربان دی او په کافرانو باندې دی نو ځکه مسلمانانو لم رزق ورکړي او کافرانو لم ورکړي او رحیم معنا الله پاک په آخرت کې صرف مسلمانانو باندې رحم کوونکی دی نو دی وظیفه پیدا وداوي چې الله پاک موږ تاسو باندې په دنیا کې خصوصي فضل وکړي او دغه رنګ محترمو په آخرت کې الله پاک موږ تاسو باندې فضل وکړي نو یاد ساتئ چې دا څونه خبره ما وکړلې دا ټول محترمو بسم الله کې شته یاد ساتئ د بسم الله دا با چې کومه ده د دې قیمت پورا جهان دا نشي پورا کولای او بیا چې په یو سیز باندې په یو کار باندې بسم الله ویل شي فرمایي چې دغه سیز د همیشه لپاره دغه سیز دا کمیږي نو کله چې موږ دا وظیفه محترمو دا شروع کړو بسم الله الرحمن الرحیم دا وظیفه دا موږ شروع کړو د هر مانځنه بعد سل پیری وایو تاسو بسم الله دا برکات محترمو دا وینئ خپل سترګې به وینئ حیران به پاتې شي وظیفه ډیره زیاته مختصر ده او دغه رنګ محترم وخت په کم لګي لري سره سره روزانه د هر مانځنه بعد سل پیری یا رزاق یا رزاق یا رزاق ان شاء الله العزیز الله پاک نه کلک یقین ساتم چې الله پاک به زمونږ استاد په رزق کې دغه رنګ په تنها کې دیاړۍ کې مزدورۍ کې ډیره زیاته محترمه پیدا واچي الله پاک دې زموږ استاد په حال باندې رحم وکړي
الله پاک دې زموږ استاد خواهشات پوره کړي الله پاک دې زموږ استاد په آمدنی کې برکت واچي الله پاک دې موږ تاسو له رزق راکړي د غیبونه دا زین د رزق راکړي چې موږ تاسو ته پته نه الله پاک هم خوشاله آباد ساته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته